او دویم جامع د زینت پاغي باندې انسان زینت حاصلې دغه تفصیل کتابونو لیکل دي چې انسان د پاره درې جوړې پکار دي یو جوړ هغه دا چې پاک انسان خدمت کوي کار پکې کوي او دغه سي پریوزي پکې او دویمه جوړه هغه چې پاکي منځ او دس کوي او دریم هغه د زیب و زینت د پاره انسان چرتا خپلوانو ملاقات تزي غم خادي کوي اخترونو کې جمعو کې دغه تر زینت وای زینت بم هغه چې د شریعت په اصولي زینت چې شیطانی زینت نارینه ولم خطاب دی اے د الله بندیانو ځانولې غافل کوي زنانو له دومره اختیارات مور کوي نگرانی وکي زنانو کاغه خزيري کاغه لونه دي خويندې دي نگرانی وکي دومره ازادي دی ول ورکول نه دي بکار دا سبب د عذاب ګرځي چې عذاب راشي نو یزي په خزانه راځي تب کمال کېږي زینت هغه چې کم د شریعت په اصول برابر ده دا زینت بنکه چې کافران هغه ته زینت وای هغه پتلون غوندي نو تام خزو ته پتلون او بچو ته پتلون غستولې دي هغه کوټ او دغه شین او دغه بنینونه غوندي او دغه سی بیکار لباس توري کې تب دی وری په خر کې ته مسلمانی تا خپل لباس را واخله تر کافرو په لباس باندې ځان خمخ کار کا او دریم لباس ته تقوا ده تقوا هغه لباس چې پای کې تکبر نه عاجزی بکیوي اگر صلحا او لباس د نیکانو خلق لباس الله دغه بهترین لباس نیو نفس د عورت پټولو د پاره شو بل چې زیب و زینت په حاصلې او دریم د تقوا لباس نغم دغه دی چې لړن نه تنگ نه نری نه پیشنی لباس نه بزان ساتي لباس اهمو قرآن ذکر کړو او محدثین چې کله د احادیث کتابونه لیکي نو باقي کتاب اللباس د لباس متعلق په هم هغه احادیث راوړي ځکه دا یو شعار دی او د کافرو د شیطان کوشش هم دی چې انسان لغړ کی بربنده کی او بے حجاب کی دا کوشش دی مسلمان ستاب داهم یو دعوتی چې عملی طریقې سره ته اسلامی لباس په دنیا کې خور کی عرب چې دا سوخ کی نمونه په لباس کې رټولي دنیا د پاره کافرانو چولې دل چاغه درون لباس چې غټ کمیسو او بدن مپای کې ټول پټو ایو خل لباس نارینوم د سیو زنانامو پاو په سی ولګي دل اغم چون ډیکړه وس نوې نسل عربیانو چې ګوري نوم دغه کوټ او بنین پتلون او بنین اغوستي لاړه غدرون لباس تی وست دا شیطانی کوشش ته در شیطان مهنت او نره لباس چبا کی دن بدن او عورت کار کیږي د دې سخت وعید راغلی دی حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سنپانی من اهل النار لم ارهما دو قسم دي جانم والدی مان دي لیدلا د نبی علیہ السلام دور کې غدوانه قسمونه نو قوم ما هم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس یو قوم چې دا غو سره کوړی وی لختی وی سوټی وی دغوا د لکو پشان او باغی باندې خلق وਹੀ ظلمن زیاته کوي نو دا قوم د نبی علیہ السلام وخت کې نو پیشنګوئی نبی علیہ السلام کړو چرست برازي جانم تبزي دویم ونساء کاسیات عاریات ممیلات
مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هغه زنانا چې جامې اغوستې دي خو بربنډې دي، کاسیات لباس اغوستې خو عاریات پاکې بربنډې دي. دا هم هغه زنانه دي چې هغو لنډې جامې اغوستې وي، تنګې اغوستې وي، پیشني اغوستې وي او داسې لباس چې هغه نری دننه بدن یې ښکاره کوي. نو لباس شته او نشته، جامې شته او نشته. لکه دا دوه کاله کېږي بجلي ښه ده او دې نه مخکې په نوم باندې بجلي وه، انسان وکاته نو هغه معلومېده به چې بجلي، لیکن رڼا به یې نه کول. نو خلق وایي بجلي شته او بجلي نشته، جامې شته او جامې نشته. په نوم یې خو جامې اغوستې دي. تله بیبي صاحبه تله بازار ته مارکیټ ته تله دکاندارانو سره هغو ته خپل مخ ښکاره کړی او هغه ورته ګوري او تصویرونه ته هم په دې موبایلو کې وباسي او بیا یې ورکوي عالم ته. او دا د مکر شکر خبرې هغو مو د ځانه جنکۍ جوړې کړي. تله صاحبه و سناسر نری جامې ورکړي دي. نو په نوم یې خو جامې اخیستې دي او ښه پیسې یې هم اخیستې دي، په 3000 او 4000 روپۍ جوړه ورکړې ده. نو په نوم شته جامې، لیکن په حقیقت کې نشته، ځکه چې بدن یې ښکاره کېږي. کاسیات عاریات، جامې اغوستې دي خو بربنډې دي، د سیپونو دوپټې به سر کړله، دننه سر یې ښکاره کېږي، سټ یې ښکاره کېږي، غوږونه یې ښکاره دي، مره یې ښکاره ده. او بیا بېغیرتي د پاس د بېغیرتۍ نه دای چې پردو خلقو ته هم په دقه لباس کې ښکاره کېږي. نو نارینه چې روان یې او دی ته مخکې نو چې هغه نظر وکړي نو سر ویښته سټ مری هر څه ښکاري، بدن ښکاري. دیو جن یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر په درد باندې یو خبره وکړه، من یوقظو صواحب الحجرات، څوک دی چې هغه دا کمرو کې کومه زنانه اوده دي او غافله دي، دا رایخې کې دي ورته دین وښیي. او دا خبره یې کړو چې ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن، ساجب خزانی راغلی خو فتنې وسم راغلي، یعنی مال راغې، دولت راغې، د سعودي پیسې دي او د دوبۍ اماراتو پیسې دي خورالي، او د هغې سره قسمه قسم فتنې هم راغلي. نو څوک دی چې دغه زنانه خبردار کړي او دغه د فتنو لباس نه اغوندي. رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الاخرة، ډېر کرتی هغه زنانه چې دنیا کې هغو جامې اغوستې دي په آخرت کې به بربنډې وي. جامې په نوم د جامو دي خو حقیقت د لباس پکې نشته. نری جامې داسې چې دننه بدن ښکاره کوي او عورت ښکاره کېږي، دې ته لباس نه ویلی کېږي شریعت کې. دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنہ صحابي دی، ښایسته صحابي و. جبرئیل علیه السلام دغه په شکل راتلو، هغه وایي د مصر نه څه جامې راغلې وي چې هغې ته هغه قباطي جامې ویلی کېدی شي. نو نبی علیه السلام ته ماله یو جوړه راکړه چې دا ویسه زنانو جامې وي، دا به ستا خپلې بیبي له دې ویسه. چې زه را روان شوم جوړه مې راواخېستل، ما ته واپس شه. بیا یې راته وویله چې دا کومه جامه ده، د دې لاندې به بله جوړه واغوندي، بله کپړه واغوندي، دا نری ده چې بدن یې نه ښکاره کېږي. نو نری جامه که خامخا زنانه نه قلاریږي و چېرې نری جامه اغوندم، نو لاندې دې پیړه بله اغونده چې بدن دې نه ښکاره کېږي. دغه حدیث نه دا معلوم شو. او ګورئ نبی علیه السلام سیده داسې ونه کړل، یو ځل یې ولا جوړه ورکړه چې هغه لاړو نو بیرته یې راواپس کړو چې د سره اهتمام پیدا شي. یو هغه زنانه دي کاسیات عاریات چې جامې یې اغوستې دي او بربنډې دي، ممیلات مایلات، داسې پیشنونه کوي چې نور خلق ځان ته مایل کوي،
او په خپل نور خلق ته نور سړو تمایل کیږي پیشنې کړي دي هغه پړونی په داسې انداز په سر کړی وي هغه پیشنی بولقي یا غلیباس چې بس خلق ما ته وګوري دا پردي واړه الکان ما ته وګوري الله الله او داسې بغیرتي تعلیمات را لزنانه ولا بهایا یک هغه شرم دې لاړو استا زنانو کې خپل یو حیا غې تستويست درس نه سکول دو جنا کوي مخ کې نو خپل منځ کې لګیاوي ما غاړه تازه کوله چې لار پری دي چرته لار پری نو یو بل ته وای دا پلان کې لګ چې ده ز ما بس ما ته ګوري او بل چا ته ګوري بل ته استاغه بس وي زه پزړه کې ناشته مرا دا به غیرتی ده ممیلات مایلات پردي خلق ځان ته متوجه کوي دا میکاپونه کوي نور واغه تور کارغی میکاپ وکي نو خلق ځان د ښکارې کې چیرې دا جو سر سپینه ده او دا دې لکه چې پردې سره ماته وګنو خپل خاوند ته کول نو بیا ملا څه خبره وا او پردو ته ولیکي دې څه مقصد دا ځینې دا سیاسي کارغانی تورانه کی خزانه په دغه شینو باندې دا سکړې چیرې ته وای چې دا جو دي سي خیسته دا او خدا مولوی صاحب قصه کوله چرتا سړی په اسورو نا خزه وسره په هم سره ونه غي بزان ډیر سنبال کړو پیشنی بول قبه غسته او ځان مې داسې کړو خي جامې وي الله الله نو بس یو مرضی به شات روان نه چې کاتنو غي مخ پټو او د بارې خو لباس ډیر عجیب غسته دي نو کاته چې وسې د مخه مو وینم نه شان نخ کاری نو اسې مخ کو نسی او توقعات نه مخ نه مخ پټو نخ کاری دو بیا به شاس از شاته کړل بیا نخ کاری نه سړی به پوش اذان چې خزه کې نوولو په اس نه به پوش نه خپل خزه ته وی چې سړی تا ته مخې ته شاته کیږي لګو تر خپل چهره او د مخ کارک نه چاغي او د مخ کارک نو هغه تک تور کارغو او سړی د اصل له تور کړل وې ده نه دا خزي چې کم سړی نه سو تواز کوي ودرېګا دلا بارې توسه خودنه زو سما مندازي پیشن کول چې ماته پردي الکانو ګوري دا کم غیرت ته او پردي الکانو ته پردو سړو ته قتل دا کم غیرت ته غیرت سبب خدا نه دا خود به غیرتای سبق او ځینې خلک دا وایي چې په نظر کسی چلله رونو د دې ډیر غلط انجام دی کتاب العبر او ابن القیم الجوزیہ کی واقع ذکر کړلا چې د غلط نظر ډیر بد انجامي وې شام کې یو مؤذنو ابا اذان وی مخ کې وخت کې با په جماعتونو کې اذان خاني جوړې دي داسي مینار بو هغه ته پورته مؤذن خطول سپیکر وینا په لوړه به اذان وی چې خلکو تواز ورسي نو دغه مؤذن اوس وخت پورې په خشان آداب او اصول خطو د نظر خیال ساتو یو ورځ اگر اذان خانه ته خطو نو لګ به احتیاطي وکړه د نظر خیال ونه ساتو بر چوخته نسکت یو کاته او د جماعت په خوا کې یو کورو د نصرانی دا کور په سهن کې یو جنۍ ولیدا او چې ولیدا نو بس د پزړه کې د محبت کې ناس اذان اوې او ډېر په بد حالت هغه محمد د غزنانه د پزړه کې داسې ناسو چې نټینګې دو نو پیغام د نکای په سیولې کو چې ما سره رشتہ وک هو ته انکار وکړو چې تاسو ځان له دین دې زموږ ځان له دین دې
ستاسو زمونږ رشته نه کوو. ده ورته بیا ووی چې زمونږ د نارینهو نکاح ستاسو د زنانو سره کېږي. ټیک ده، ستاسو د نارینهو نکاح زمونږ د زنانو سره نه کېږي، خو زمونږ د نارینهو ستاسو د زنانو سره کېږي. اهل کتاب یې تاسو، هغه یې که ستاسو په دین کې کېږي خو مونږ یې نسبیه هم نه کوو، رشته نه کوو. ده پسې بار بار جرګې لیږلې د رشتې دپاره او هغوی انکار کوو. ډېر یې تنګ کړل، نو هغه ورته وویې شرط یې ولګو چې رشته به د سره وکړو، خو په دې شرط چې ته خپل دین پرېږدې اسلام او زمونږ دین د نسواراو ته راواوړي. نو هغه غلط نظر دومره اثر په ده باندې کړی و چې بس هغه دې ته مې ټینګ شو او اسلام یې پرېښودو. چې اسلام یې پرېښودو بیا یې پسې پیغام ولېږو چې ستاسو دغه شرط ما ته قبول دی، ټیک دی، زه ستاسو دین ته واوښتم خو ما سره رشته وکړئ. نو هغه زنانه وی چې ټیک ده، ته خو زمونږ دین ته راواوښته، خو یو شرط بل دی، تا دومره کلونه په دې مناره باندې دا आवाज کړی دی چې صحیح دین هغه او د کامیابی دین اسلام دی. هله به موږ ستا سره رشته کوو چې اوس ته دې اذان خانې ته وخیږي او دا اعلان وکړي چې تر اوسه پورې زه په صحیح دین نه وم، اوس زه صحیح دین ته واوښتم. نو هغه اسلام پرېښوی، څه دې خبرې ته هم تیار شو. نو چې کله خطو بر سر ته او دا اعلان تیزان جوړولو، نو بر سر کې د هغه خپه وښویده. چې خپې وښویده نو را پرېوتو، چې را پرېوتو لاندې راوغورځېدو او ملا یې ماته شوه او مړ شو. د دنیا نه کافر لاړو او سبب د هغې دپاره غلط نظر و چې نظر یې غلط استعمال کړی و. ممیلات مایلات داسې پیشن کوي چې نور خلق ځان ته مایل کوي او پردیو خلقو ته ګوري. ټي وي کې تباکاریه دا یو رساله ده او دغسې فکرانګیز واقعات هم یو رساله ده. په دې کې یو بله ډېره عجیبه قصه لیکلې ده، د هغه بې پردګۍ او د بې حیایۍ او د دې واقعي تعلق د ګلګت سره دی. چې ګلګت کې یو سړی و، نو هغه چېرته د مقبرې په خوا باندې تېرېدلو، یو تازه قبر و، د هغې په خوا نه تېرېدو، نو دا قبر نه څه اواز واورېدو چې زه ژوندی یم، ما در وباسئ. دې مقبره کې هسې هم سړی یېرېږي، وحشت غوندې ځای، دا سړی ویرېدو، خو خیر داسې غوږ یې کېښودو، نو دا اواز په تسلسل سره کېدو چې زه ژوندی یم، ما در وباسئ. دا سړی په خپل یېرېدو نو هلته څه دوه کسان یې ولیدل، هغو پسې ورغې او ته وی چې لږ دلته یو قبر دی، د هغې داسې یو اواز په تسلسل سره وځي، تاسو راشئ. چې هغه راغله هغه غوږ کېښودو نو هغه هم واورېدو. دی اوس حیران شو چې څه وکړو، دا قبر ولاو کړو که نه. کلي مولوي صاحب پسې لاړو چې مولوي صاحب دلته یو قبر دی تازه او د هغې نه هم دقه اواز راوځي چې ما در وباسئ، زه ژوندی. موږ یې کولا وهلی شو. مولوي صاحب ورته مسله وکړه چې که ستاسو یقین وي چې د انسان به ژوندی نو قبر تاسو کولا وهلی شئ، ځکه بعض داسې مرضونه شته چې خلک پې ګمان وکړي چې کله مرض انسان ته راشي دا انسان مړ شو او هغه مړ نه ژوندی، لکه سکته یو مرض دی چې دغه سکته مرض په چا راشي نو ژوندي وایي چې دا مړ دی، خو هغه مړ نه وي. ډېر خلک یې ښخ کړي، بیا وروسته چې کوم دی نو هغه په هوش کې راغلی ژوندي شوي دي، نو خلک وایي مړی ژوندی شو، هغه مړی نه ژوندی شوی، خو ژوندی دی ښخ کړی. نو بس هغو قبر کولا وهل شروع کړل. نو خلک پوهېږي چې کومه تخته سر طرف کوم خپو ته، نو سر طرف ته یې کولا وهو، خاورې چې لرې کړې، نو د سره تختې پورته کړه، نو لاندې نه آواز وشو چې الله مو بخښئ، زه زنانه یم او زه بې حجابه یم، زما کور ته لاړ شئ او زما جامې راوړئ چې زه هغه واغوندم او نور ما مه کولا وهئ. نو هغو هم دغسې وکړل.
او کور دې پیغام ولېګو چې تاسو زنانه ژوندۍ د کپڑے ولا راکې اوله کپڑے ورکړلې خلکو کې همداسې یو شور ګډ شو ناشنا خبره وا دی کما تختې چې د کړو باغی هغه کپڑے و تور واچول یو طرف ته شو چې یاره زنانه د حق نشته چې وته ګورو او د دیو نظر مخ کې واقع لګیدل او نو کفن مکمل ختم شو نو زنانه قبر کې کپڑے بدل کړلې او کومه تخته چې دیو پورته کړو نو پاغي باندې راوته په یو شغ د بجلی د کرن پشان خپل کوټ ته ورسید دیو بزی شاته نمنډې کړې چلاړل هغه کور ته بس ورسېدل کور کې نورم خلق راجم شو دی او شور دی دیو هغه زنانه او یو راغله او کوم چې دی په خوانې کمرو ناغې تننوتی دا او د شانې په ځان بس دروازه بند کړې ده نه کولا وਹੀ دیو ته خور ته دروازه کولاو کا چې مونږ یې وینو ستانه تاسو کو چې په دې قبر کې سو آیا ورته وی چې نشم زباس اغنیم زما د لیدلو برداشت پچا کې نشته د خاندان چې کم د خلق واغه نږدې محارم ناغوز رټینګو چې ارسري ويره مونږ د دینه تاسو نه کوو نو ته وی چې مونږ دوه کسان یو او مونږ ستا محارم یو مونږ ته دروازه کولاو کړ هر څه چې کیږي مونږ ستانه تاسو کو ناغه ته دروازه کولاو کړه او صادر کې ځان پټ کړو به ته وی چې تاسو زما د لیدلو پوره برداشت نشئ کولای خو اول مزه تاسو خپل سرخ کار کم چې سرخ کار کړو او تو کا ته په سر باندې وخت نشته او مازغه په ښکاری او دن دا ویني دی ارس بیا ورته ورزي ښکار کړي چې ورزي دی ول دی بالکل هغه ورسي شوی دی ویني ترابایي به شونډې ښکار کړي شونډې دی وکاته نو کټ شو دی غاخونه د قص ښکار کی نه ډیر د یری او شکلی به ګوتی نه چې ګوتی وته ښکار کړي نو هغه هم د نکونه وسته شو دی ویني تی بایي به خوردا ولي هغه وته قصه وکړي چې زکلا د قبر کې خلقو کې خودم مداسي ناشنا کسان رااله ایو بل توي چې تا ته پتشته چې دا باغ د ګلګیت په بازار کې سرتوره ګرځیدا او سر به نه پټو بل یو کنه وی نسا او چا سره ونیونه ما کو کې چغیواله هغه زور کړو بس او اختاو هغه سرمن ار سره وات نه بیا وی چې تا ته پتشته چا ورزي به نری کولی وختبه تیسته یو کنه چړکې راوړه ازما د غورزي په چاړه باندې کټکول او ما کوکی چغیواله او باغوت فضل کی ترس نه راتلو مدا چلے را سو ابي چې دا د بدشته چې شونډې به پر دې خلکو د سره کول او ته وداس او گاڑی کې بناستا یاو کنه وي قینچی راوړه چې قینچی راوړه نو شونډې زما کټکول او ما کوکی چغیواله او به ما ترس نه راتلو نبه او ته یا پته تشته چاپلا نکونو باندې بیا پالش لګولیو او موږ به نه کوو نو داس په چوکو نو بخو داغې نه دنه نتلی دای حال او کنه امبور راوړه نو بس امبورونه او زما د نکونه استو ما چي کوکیوالی دا و ما ترس نه راتلو چې دا خبره وکړه نو به یو عظیم شان کوکو وستا بس بالکل ختم شو بیا کې پاتې نور سنو خلق بیرته خکړه دا حال لګوند کې پیشن دلاس زمون زنانا ځان د اغلوی عذاب مستحق ګرځي چې د قبر د قیامت کې بیا لاسي جهنم بسي ممیلات مائلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله او سرونه پشان دغه کوپوي یو طرف تاړولې شوی پیشنی سرونه پریدي د هندوانو سرونه پریدي هندوان سړی پریدي هندوا ماغه سړی پریخي دنه کوپه جوړ کړی پکې او د وړو بچیانو د پاره داسي چې وسنه ته د بچیو د لور ذهن داسي جوړ کو چلوې شو د غډمه وتی جوړیږي نو ماشومان غو نه پويږي نو مور ته خو پويږي مشرخور ته خو پويږي ته ولولې داسي پیشنی سر جوړه چې هغه د ډمانو سر دی هغه د ډمو سر دی نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې دا دوه قومونه ورست راځي معنی دی لیدل او د جنت
هغه بوی هم په دیو باندې حرام دی حالان کې د جنت بوی تر لری لری پوری نبی علیہ السلام وای مندل کی و ان ریح لتوجد من مسیرة کذا و کذا دا لباس اهم دی ضروری دی دا سه لباس به تناغوند چې استادن عورت پکې ښکارا کیږي او عورت پټول پرز دی دا خدا غ پردې د عورت خبره ده ایو هغه د حجاب او د پردې دا نه حجاب او پرده د ځان مستقل حکم دی سورۃ النور سورۃ الاحزاب کې لګي تفصیل لې د حجاب او د پردې مسله دا چوا آیاتونه مستقل پدې کې راغلي د اویاو نه زیات احادیث پدې کې راغلي او دا د قران داسې فرضي حکم دی څنګه چې منځ فرض دی څنګه چې روزه فرض ده اے مسلمانې ته چې روزه ونني سي نو ته ځان ته مسلمان نه وې منځ ونکې ته مسلمان نه نو دغه د پرده او حجاب هم دی او نارینه باندې دا لازم دي چې هغه دې اهتمام وکړي چاغه زنانه پوي کی تبه حجاب پرده کې د حجاب پرده مقصد دا دی چې هر هغه څوک چې د زنانه په یو وخت د اوقاتو کې دغه سره نکاح کیږي نو دا به دغه سره به حجاب نه مشغوليږي به حجاب مشغولتیا به سره نه کوي چې نکاح وسه یو ځل په وخت د اوقاتو کې کیږي پرده یې خزه ده نه باکې د ترلو رام داخل دا باکې د ترلو رام داخل لا ځینې هغه دي چې مونږ او تاسو دا وایو چې د دینه پرده نشته نه چې تاسو نکاح په یو وخت کې کیږي نو پرده به کې هغه سبا خبرې نه کې نه مخامخ نه په ټلیفون نه په تمخ کار کې دا مخ دا خو د انسان د حسن او د قبح منظر دی دا به ته پټ ساتي عورت تکدا چې موږ کې کم پرز نه پاکي مخ نه داخل خو په حجاب پرده کې دا دی او باغی حدیث دلالت کوي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې موږ حج تلاړو د نبی علیہ السلام سره موږ وو کله چې قافلې والراله نو مخونه پټ کړل پر دې خلق نو مخونه پټ کړل چې قافلې والا ولاړه اعظم خپل سړی وونه بس مخونه کولاو د حجاب دا فرض دی دا ضروری دی دا په قران ثابت دی څنګه چې مون ثابت دی څنګه روزه ثابت ده څنګه زکات ثابت دی څنګه حج ثابت دی دغه سیدا د حجاب او د پردې مسله د زنانو د پاره او د حجابې د وجنا چې نن سمرا فسادات دي سمرا خاندانونه عزتمن هغه به عزت شو دغه سبب هم دغه به حجابي ده بے پردګي ده او نن چې دا کوم عذاب دی د کرونا په شکل کې دا یاد ساتي دغه سبب هم دغه به حجابي ده چې انګريزان يهوديان کافر او سړیو خزر لغړ ګرځي بازارونو کې او په دغه سمندرونو کې او په دې ټچ موبایلو کې ماغه به حجاب تصویرونه ور کړی د مسلمان نه هلاک کول د پاره خو مسلمانا تولې دي سې کې هغه ناری نه یو کزنه تولې به حجاب ګرځي تولې مارکیټونو ته ځي کرونا د وجه نه خزي مارکیټونه باندې شي لاک ډاون چې ختم شو نو وګونو ته خبر راځي چې بیا خزي شروع شو انبر سره میخي روان دي بيجګر مولوی سه وو تنبر سره میخي ویلي روان دي او پردو دکاندارانو سره او دغه جوړ راکاو دا راکاو دغه وکاو دسه او بس لګیا دي بس او په بازارونو کې کته زی او پورته زی عذاب بن راځي دا کرونا خو بیا هم لا صدقه سي معمولی غوړې چې روسه بسې به کم راځي چې بیا غا تعاون شروع شي دړه دړ مړی دا بیا مخنیوي هم نکي او د دې امراض لپاره سبب د به حجابي ده او سبب د خفګان نه د خوشاله نه دي ما یو رساله کته پارساله کې ډېر عجیب و دي قسمه ولیدا به حجابي خبري حجاب کې مخ داخل له بیا لا سنبم پټه دوام پټه بدن بټول پټه دومره وته کوم قران کې راغلي د حجاب مراتب 1 نمبر خو چې زنانه کور کې نوځي دویم چې زنانه د ضرورت د وجه نوځي یدلین علیهن من جلابیبهن غړ غړ صادری ساده برقی روا چوي او دریم ضرورت د وجه نه یو زنانه مخ کار کوي نو اعلی چې یره د پیتنې نه یره د پیتنې نه که پیتنې یره ور نه شخ کار کوي نا کتاب ما کتو رساله وا
د به حجابي یو قصې لیکلي و چې دغه نه څومره خفګان جوړ شو. یو کور کې واده نو واده چونو هغه جنې د بل ځای نه راوړه هنګاړه خلق تللی بغاړو کې اګم چې د جنج خلق نو هغه مخ کې را رخصت شو او چې نه یو نو هغه دغه گاړه می سر شو ورسته شو نو ناوی چې سنبال کړوا نبارته چې راويستا اګاړی تا یو زنانه یو طرف ته کینه ولا بل طرف ته کینه په منځ کې هغه ناوی کې نولوا هغه له به سمې کپ کړو نو مخه ولا کولاو ساتلې سړی و سمخ کې کیناستو ډریور هم کیناستو ډریوران حضرات دغه حلالیان ډیر کمی ډریور چې کته په شک مخه ته وکاته نغه ناوی ولیدا چې ویل نه مزلې وبېلو نظرم غلط وش او دلته خزم به حجاب ناوی ناس ځان سنبال کړي شیطان او توس طریقې رو خې چې دا خو تختول غواړي او سکول غواړي چې لږه دا پوری دا سلاړه دا کور نو واته او دا سلګ منځ ته شو فاصله کې واغه د ناوی کور او واغه د واده کور نو گاړی ودرو لکه گاړی کې څه نقصان راغی دا سوش چورغه باندې پورته گاړی چې وګتو راوکتو چراغ بیا چابي لګی نو گاړی نه چلیږي خو څه بران نه خدا وران کړو بیا ورغه باندې کې ګوتی متي ورګه دا سوش څه غضب وشو خلک په انتظار یو دا خو گاړی وران شو دا سي ځان لکه دغه کوي نه چالو کیږي ودې کې هر تاسو لکه خپانه شي اوس مجبوری د سوکشته هم نه دغ دې کوشي دی گاډي ته لګي کور کوي نه سړی کوش نو اخزي هم کوزيري نو اخزي کوش نه نه وای زه خیر دا ملمنه دادی پکې ناشتي او تاسو نور ولدي کور کوي دروازې بس را بند کړي هغه ولدي کور کوله گاډي اوس خراب نه و جو چابي کې خو سیده گاډي وګدا ولته ولور لاړ نه وي وتخت ولا سړی او دوانه خزي د قصه حیرانی پاتش آلته کې واده خلک په انتظار دي چې ناوی برای شي او خوشحالي وي وخت ډېر وشو خلک حیران شو لیټ ټیم کې خبر راغې چې ناوی خو چا تختول هغه کور چې لږ سات مخ کې پاکي کړنګ کړنګ او خنداګانی وي او خوشحالي وي دغه ټیم کې په دغه کور باندې غم راغې جړاګانی شروع شي او واده لاړو په غم بدل شو سبب یې شو بے پردگی بے حیائی نه لباس د اهتمام پکار دی عورت پټوي پردی کوي و لباس التقوا ذالک خیر د تقوا لباس دا بهتر لباس دی او یا نه چې تقوا بهترین لباس دی دیو جنا امام قرطبی سی یو شاعر قول نقل کړی دی اذا المرء لم يلبس اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا کله چې انسان تقوا لباس ناغوندي تقلب عريانا دا بل غړيږي وان كان كاسيا اگر چې بنوم د جامع غوستي دي وخير لباس المرء طاعة ربه او بهترین لباس د انسان ادا خپل رب خبره منلی چاورت پټ ک پټه پردا وکه ولا خیر فی من کان لله عاصیا او هیڅ خیر نشته پاغه چا کی د الله نه فرمانی کوي عزت مندو دی خبرې لک تفصیل ورکړو ما خدا د درد او د غم د وجنه نن سبا زمونږه نوجوان نارینه او زنانه ډیر بدترین طرف روان دي او مشران او سره اس غم نشته تل سعودي کې ولا پیسې ګټي پیسې خو دی ولا وګټلې او ولدي راولې غري خو د استعمال طریقې هم ورته وخایا ولی هغه پیسې چې اے مسلمان رورا تګټې په تکلیف باندې او په مشقت باندې یا ملازمت کې یا تجارت کې یا دیاړي کې ولی غلط استعماله او خپل ځان له عذاب اخلي او خپل د اغا بچو کستا لونه دی او کستا زامن دی غول ولی عذاب اخلي
رحم وکا ترحم وکا شفقت وکا ځانم د هلاکت نه بچ کو بچی هم بچ کو